نه پس نبی له سلام یو څلورم خط د مصر او د اسکندریه دغه ملکونو د بادشاه چې داغه نوم مقوقس و داغه په نوم باندې نبی له صلوات و سلام والا نامه او خط مبارک لګلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك إثم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. دا خط محمد دا الله دا بندا او دا غد رشتینی را لګل شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جانب ده مقوقس د قبط عظیم پنوم باندې سلام دی پاغه چې چا د هدایت تابعداري وکا زتا ته د اسلام دعوت در کوم اسلام روړه سلامت به پاتې شي الله تعالی ډبل اجر درکې او کته د دعوت اسلام نه راز کو نو تمام قوم قبط ګناه بستا پغاړي. اے اهل کتاب راشي یو سیده او صفا خبره ته چې زموږ او تاسو ترمنځ اتفاقی او منو دي شوی دا هغه دار چې سیوا د الله نه بدی چا عبادت نکو او هیڅ هیڅ بد الله سره نه شریکو مونږ به یو بل د خدای نه علاوه رب نه جوړو یو بل ته رب او خدای نه وایو بس کچری دوی اعراض کی نو تو ورته وایا چې گواو سي مونږ منون کیو د الله فرمان بردار یو. مهر نبی علیہ السلام اولګولو خط یخبل جانباز صحابي حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه ته حواله کو او د مصر د بادشاہ په طرف اولګولو. حاتب رضی الله عنه احترام سره د نبی علیہ السلام خط اخسته دي او د مصر په طرف باندې روان دي. مصر ته ورسېدو معلومه شو چې بادشاہ مصر کې موجود نه دي اسکندریه ته تللی اسکندریه ته ورپسې لاړو چې وی قتل بادشاہ د دریاب په غاړه باندې ځان له یو بالا خانه غون ته اوچات زی جوړ کړی د کورسۍ غون ته پاغي کې ناشته د ورته د لاندې نه په اشاره سره ویل چې خط مې وروړې دی او زه سفیر یم. بادشاہ ورته د دننه راتلو حکم کو چې راځه. حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه دننه ور رسیدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط مبارک والا نامه مبارک ورته پیش کا هغه د توقیر عظمت سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط واخستو ویلستو. حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه راوی دی وای چې دینه بعد د اسکندریه چې کم شاه او بادشاہ دی به تور مهمان زی په یوځای کې ایثار کوم ملمستیا زماو کا او یو ورځ بیا ټول چې کم زعما دي قائدین دي دغه سلطنت او د حکومت کم واګداران او غټ خلک دي ټول راجمع کو او ماته ویل چې زه تاسو سره گفتگو کول غواړم خو سوچ کوا زما خبره ته سوچ کوا دا بادشاہ وای او په سوچ ګوره مالا جواب را کوا. حاتب رضی الله عنه جوابونو ته ځان تیار کو وی سید جی ټیک دا تاسو کوم. مقوقس ورته وی دا بادشاہ چې تا د چا خاطر وړي دی هغه نبیم دی او کنه. حاتب ورته وی رضی الله عنه ولینا خدای الله تعالی رسول دی. مقوقس ورته وی کچره هغه واقع د الله رسول وې کنه نو چې کوم وخت کې د خپل قوم یعنی د مکې نه راوستلو نو په هغه وخت کې داغي په حق کې خیره ولې نه کوله چې هغه ټول هلاک شوی وي. حاتب رضی الله عنه صحابي د هغه پوزیشن واخست ورته وی وی آیت د دې خبره گواهی ورکې کنه ورکې چې حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام د الله رسول دی کنه دی. مقوقس ورته وی ولینه بشکا حضرت عیسی علیه السلام د الله رسول دی. حاتم ورته وی چې کله هغه د الله رسول وو نو چې کوم وخت کې دشمنانو په 500 کولو د 500 اراده ورته وکا نو حضرت عیسی علیه السلام داغي په حق کې خیره ولې نه کولې چې الله جل جلاله دغه يهوديان هلاک کړي وي تر دې چې خیره او نه کې الله تعالی عیسی علیه السلام اوچت کو اسمان ته بوت. مقوقس ورته وی ډیرو خيار خود او خيار د طرف نه راغلي حکیم یې خبرې د محکم دي او د حکیم د طرف نه راغلي دا مې صرف د امتحان په تور تاسو تاسو کولو چې خبره باندې رسمو کنه بعد بچانو خډیر لوی مازغي کنه څه خو بچی نه کوي. بیا حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه چې دا حکیمانه او د خيارتیا نه ډک جواب کله مقوقس لور کو نو مقوقس له خاموش شو سری ټیټ کو خاموش شو. دا غینه بعد حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه بادشاہ ته مخاطب شو ورته یو تقریر فرمایل وی تا ته پته ده چې په دې خار کې په دې مصر کې لتا سو نوړان دي یو کس تیر شو هغه به دا داوا کوله چې رب اعلایم اوچت خدای فرعون ورته یادول مصر کې وکړ الله تعالی راونیو سزا ورکا هلاک او برباد. تاسو له پکار دي چې هغه نه عبرت حاصل کړئ دا سینې چې تاسو د نور خلکو د پاره عبرت شي او نور خلک د نه عبرت دي. خبره تم پام دي د حاتب ابن ابي بلتعه یو دین دی چې هغه دین تاسو د دین نه ډیر بهتر دی او هغه دین دی اسلام. بادشاہ ته وی ګوره یو دین دی
او هغه دین ستاسو د دین نه ډیر بهتر دی، هغه دین دی اسلام. دا غي متعلق الله جل جلاله وعده فرمایلی دا چې دا دین په ټولو دینونو باندې دې ته غلبه ورکوم او ټول دینونه به د دې د لاندې ختمي. الله تعالی هغه پیغمبر راستولې دي چې خلکو له دې دین دعوت درکړي. په دې باره کې چې کله نبی علیہ السلام دې دین طرف ته دعوت شروع کړو، قریش د ټولو نه سخت، يهوديان د ټولو نه زیات دشمن، او نصارا تاسو د ټولو نه زیات نږدې ثابت شوي. په خدای قسم د حضرت موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام په باره کې زیری ورکړو، عمدک شانت عیسی علیہ السلام د محمد رسول الله په حق زیری ورکړي دي صلی الله علیه وسلم. غاړو کې څه فرق نشته. او مونږ چې استاد آسمانی کتاب قران ته رابلو دا بالکل بعینه مکه شانت دي چې تاسو به تر اوسه پورې يهوديان انجیل ته رابلل. انجیل آسمانی اخرنه کتاب تورات نه پس نازل شو کنه. نو هر کتاب چې دی هغه دا وایي چې رستو کم کتاب راشي دا ډومبني کتاب والا به دا رستنه کتاب مني. نو اوس اخرنه ټول نه بالکل خاتم الکتب کتاب را قرآن مجید نو مونږ تاسو له داغه دعوت درکو چې دې تراش. او کم قوم چې کم نبی بیا مومي هغه قوم به دغه نبی امتی داغي پس ما لازم دي چې دغه نبی خبره ومني. اے بادشاہ تم په هغه خلکو کې چې چا د دې نبی آخر الزمان زمانہ بیا مونږه مونږ ته د عیسائی دین نه منې کو نه. دا ډیره زبردست خبره ده. مونږ ته د عیسائی دین نه اړو نه. مونږ ته دا خبره کو چې ته د عیسی علی السلام تابعداري وکاغه ویلو چې محمد علی السلام برازي قرآن بنازلی کې مونږ ته وایو د خپل پیغمبر خبره ومنه، د انجیل خبره ومنه. اصل کې دا بنیادی خبره ده. خا دا یاد او ساته عیسائی سره کله خبره رااله ورته دا خبره کوه مونږ ته د خپل دین نه اړو نه. مونږ ته وایو چې په خپل دین کلک شه. او استاد دین خبره ده، د انجیل شریف خبره ده، او د عیسی علی السلام خبره ده چې محمد علیه السلام باندې به ایمان راوړي ویلي دي. نو چې تاسو د عیسی علی السلام نه منئ نو ته خو اصلي عیسائی نه، اصلي عیسائی یعنی د عیسی علی السلام منونکي خو مونږ یو. خبره راسي بل څه ته جوړ نه کوي. روزه په خلای کې سبل رنگ بل لانجه جوړ نه شي. د عیسی علی السلام منونکي خو مونږ یو، د موسی علی السلام اصلي موسویان خو مونږ یو، اصلي آدمیان خو مونږ یو. د آدم علی السلام منونکي، د موسی علی السلام منونکي، د عیسی علی السلام منونکي، د محمد رسول الله منونکي. مقوقس چې دا تقریر د حضرت حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه اوریدو، ویلی وی د نبی بارکی غور او فکر ما کړی دی. دا غوړي په خلکو غور او فکر می کړی دی. نو ما د اومندلو چې د خستا پاکیزه سيزونو پسندیده سيزونو حکم کوي او د کرکجن سيزونو نه منع کوي. قابل نفرت سيزونو حکم نه ور کوي، د خسته سيزونو نه منع کوي. نه جادوګر دی، نه گمراه دی، نه کوډمار دی، نه دروغجن دی. د نبوت ټول علامات پکې ز بیا مومه پکشته دی. مثلا د غیب خبرونه ورکول. نو زه به دې باره کې لغور کوم. او هغه نه بعد د نبی له صلوات و سلام هغه خط مبارک را واخستو او د اتی د غاخ نه جوړ یو ډبه کې بند کو. د بچانو سره قیمتي ډبې وي. د اتی د غاخ نه جوړ قیمتي ډبه وا. هغه کې خپل خزانچی ته حکم کو سیکریټری ته چې دا حفاظت سره وساته ګوره. او بیا یو منشیرو غوښتو کاتب او ورته عربي زبان کې اوس د دې خط جواب لیکا. جواب شروع کو. مقوقس د مصر د بادشاہ د طرف نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خط جواب داسې کیږي: بسم الله الرحمن الرحیم، محمد ابن عبد الله من المقوقس عظیم القبط، سلام علیک. دا خط محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې د مقوقس د قبط د سردار د طرف نه د سلام دی پتا باندې. د دینه بعد ما ستا کتاب ولستو پوه شم په چې پاغي کې تاسو ذکر کړی دی او کوم دین ته مرابلی. ز په دې پویم چې ته نبی ما ته دا پتا و چې یو نبی شته دی هغه برازي او زما دا ګمانو چې هغه به د شام نه روزي، د شام نه بروزي. او ما ستا د صحابي ستا د مرګري د لاله ګل شوی قاصد اکرام کړی دی. هغه سره مې یو 2 وینځي تاسو د پاره درولې ګل په هدیه کې د قبط نام او دغه شانت تاسو لمه یو خچره هغه مې د هدیه درلېګلې چې په دې به تاسو سورلی کوي والسلام. او څه کپړې دغه علاقه هغه نبی له سلام لېګلې وي. 2 وینځي په هدیه کې کپړې جامې او یو خچره. دا شاهي تحفه د دې طرف نه هغه د نبی له سلام صحابي ته ملو شو. او حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه د یوې وینځ نوم ماریا قبطیه، ماریا د قبط د قوم و. دا بیا د نبی له صلوات والسلام په نکاح کې را حرم کې داخله شو. د دې د بطن نه د دې د ګېډې مبارک نه الله پاک نبی له سلام له یوزوی ور کړی دی. دا غنو حضرت ابراهیم رضی الله عنه ما شوم کې وفات شوی دی، بیا جنت البقیع کې دفن شوی دی. او د دوی وینځ نوم و سیرین.
سیرین هغه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان ابن ابي ثابت رضی الله عنه ته ورکا او چې کوم خچره ولا را لګلې وانه داغې نوم دلدل نوم. مقوقس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قاصد اکرام او احترام هو کو هغه خط مبارک ډیر په عزت او تعظیم او داغه اقرار مو کو چې بشکا محمد علیہ السلام نبی دی څنګه چې وړاندینو نبیانو زیره ور کړی دی خو ایمان راوړل موږ مخکې وایو کنه مخکې ویلي ایمان جاننے کا نہیں ماننے کا نام ہے. ایمان د پیژنګلو نوم نه دی چې دا پیغمبر دی الله یو دی نه دا منل دی بیا چې الله یو دی الله سره شریک نشته محمد د الله را لګل شوی اخرنه خاتم النبیین پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. د دې به اقرار کو اقرار باللسان وتصدیق بالقلب نصرانیت باندې قائم پاتې شو ایمان راوړو. حاتم ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د مصر نه روان شو مدینه طیبه ته ورسېدو د نبی له سلام خدمت کې ټول قصه تیرا کچ سو شوال او بیا نبی له صلوات والسلام او فرمایل ویزه پویګل د ملک او د سلطنت د وجه اسلام قبول نو ډیرو خلکو ته د مشرین دا د حق پلاره کې څه جوړه شوی دی رکاوټ او دیوال جوړ شوی دی چاته یو شی چاته مال چاته اولاد چاته خزا چاته بچی چاته څه شي کنه خو دې بادشاہانو ته ځینې بادشاہانو ته د اسلام د قبولولو په لاره کې دا بادشاہي چې دا مې د ګوتو سکی دومره پوهه ولا الله ورکړي و پویو خو چې کله خود غرض شو کنه نو دې ځکه ته یو مقصدی ټکي د دې په کتابونو کې چاته هیر دی هغه به سمجھ نه راتلو دا سی وی کله سړی په لالچ کې راشي کنه نو بیا ډیر آسان خبرې خو هغه فهم ته سمجھ نه راځي هغه دا وا چې دا پیغمبر په دې باندې څوک ایمان وروړي د قوم سرداري د ملک بادشاہي نو د بادشاہي په قوم باندې برقرار ساتي پروټیکشن ولا ورکي بیا نبی علیہ السلام بیا د ملائکه مرګرتیا ور سره تر اخر بیا د ملک بادشاہي دی خو په دې دین په چې دا غوځه کوس مسلمان شمنو بادشاہ ته خطر ده نبی علیہ السلام فرمایل ملک او بادشاہي به باقی نه پاتې کی او د نبی علیہ السلام خبره خو دي خو نه دی پای هم ایمان وروړي دغه سړي په د کانی کرخال اغه نه محکمه ده شابس هم دا وجه نبی علیہ السلام نن او فرمایل کنا چې د ملک او بادشاہي به نه پاتې کیږي. نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف یوړلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه موده پیراله هغه دور حکومت تیر شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور رالو لاړو اسکندریه او مصر فتح کو د اسلام جنډه په ودرو د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې مسلمانانو بیا مصر او اسکندریه فتح کو. د دین وړاندې د مقوقس بادشاہ چې دی کنه د مغیره ابن شعبه سره ملاقات شو دا هغه وخت لا مسلمان شوی نو مغیره ابن شعبه د یو څو مرګرو سره مقوقس لتلو نو مقوقس د دې خلکو نه د نبی له صلوات والسلام د حالات په حق له پوښتنه کړې و نو مغیره خو لا مسلمان شوی نو کنه چې مغیره نه تاسو کو دا کا څنګه د محمد تاسو په وطن کې چې پیدا دي هغه وته وي د بالکل نوې دین راوړې دي نه زمون د پلار دین دی نه د نکب دین دی د پلار او د نکنم بالکل خلاف روان دی او د بادشاہ را بل وکول وي د بادشاہ د دین نم خلاف دی. مقوقس ورتویل د قوم معاملہ ور سره څنګه ده مغیره ورتویل اکثر نوجوانان ور پس روان دي بډاګان مخالفت کوي او مخالفینو سره جنگ امراضي کله ورته فتح کیږي او کله شکست. مقوقس د مغیره ابن شعبه چې لا مسلمان شوی نه دی داغه سره دا گفتگو د دې حاتب ابن ابي بلتعه د خط نه مخ کې شوی دا گفتگو روانه ده ان شاء الله بقای نور سبا ووري.